کول بخل کول اعتماد په خپل مال باندې کول دا څلور اصول دي د څلور اسباب دي چې بری باندې انسان دنیا تباہ کی آخرت تباہ کی ویل لكل همزه لمزه هلاکت لكل همزه د هر عیب پټ عیب لګون کی لپاره لمزه او ظاهر عیب لګون کی لپاره پټ عیب لګون کې غیبت او ظاهر عیب لګون کې مخامخ کنزل مال الذي جمع ماله وعدد هغه سړی چې د مال جمع کوي وعدد او شماري مال شماري معنی کمیدو ته نه پری اعتماد په دې مال نه چې مال سره هیڅ شي ته ضرورت نشته نه د افرادي قوت ته ضرورت دی نه د انسانانو ته ضرورت دی نه د آخرت ته ضرورت دی بس مال د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګڼي دا بد صفت دی ايحسب ان ماله اخلدا د دې خیال چې مال بدل همیشه په دنیا کې پاتې کله دا سينه لا يمذن في الحطمه دی بواچول شي په حطمه کې حطمه معنی ماتون کې شي چقون کې اور اډو کې غو خیر څه ماتي وما ادراك ما الحطمه حطمه څه شي پیغمبره نار الله الموقده دا الله اور دی چې بل کړی شي وي التي اغور تتلع على الافئده چې بلیږي په سینو باندې یا تتلع على الافئده د سینو په غدن د اعمال به هم خبري د عمل مطابق سزا ورکړي اور بخکاری یو شاني او چې چا عمل ډیر برباد دی غلبه سزا زیات ورکړي چې کم برباد دی غلبه کم ورکړي نو تتلع على الافئده دی دا اور به خبرداري على الافئده د سینو په کارونو باندې دا معنی ده ان عليهم مؤصد يقينا دا اور په دوه باندې بن شوی فی عمد مبدده پوګ دوستانو کې دی به تړل شي استنی ته او حرکت بنی شي کولای دا کوټه کې بوتي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بد صفات چې بسړي کې راشي بد صفات مخکې صفات دي مخکې صورت کې بد صفات بیان کړو غیبت کول کنزل کول او په مال باندې اعتماد کول او بخل کول دا بد صفات دي د سړي کې چې بد صفات راشي نو هغه بیا نه شعائر الله پیژني نه بیا د دین علامات پیژني نه بیا جمعات پیژني نه بیا مدرسه پیژني نه بیا قران پیژني نه مولا پیژني نه پیغمبر پیژني بیا د مولا له پیغور کوي گو ختم نبوت گو مولا له پیغور ورکوي گو ختم نبوت گو نو دا د مولا پیغور دی دا ختم نبوت چې دا د محمد رسول الله د مولا پیغمبر دی چې دی گو ختم نبوت گو بد صفات چې بچا کې راغله د دنیا او آخرت دواړه تباشي دی بیا د غیر الله په محبت کې سخت جوړ شي او اشربوا فی قلوبهم العجل الله بیا به جمعات نه پیژني وګورئ کنه په ابراهیم کې چې بد صفات راغله دا الله کو بیت الله نړاو بیا بیت الله باندې بیا بیت الله نړول باندې نو حال علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پیغمبران تنه ګوري څنګه کارو کوستا د غاتیان والو سلام چې بیت الله نړو علم یجعل قیدهم فی تذلیل الله نه ګرځو د دوی کار فی تذلیل دی کارا راولې ګل په دوی باندې مرغان ابابیل په سیلونو تو تکر کو بشانی ترمیهم بحجاره من سجیل وشتل بيدو لرا بحجاره من سجیل پکټ باندې د کودرو بشانی فجعلهم كعصف ماكول وګرځول الله په غوړ په شان د وخو باندې چې شپان پیښه غوښانه ته وګرځول یا غواخه چې باګړو کې دا دغه چې په خپل باندې مات ثوري په خپل باندې واغې دغه سمي واغې ګل الله وي کوم خلقو کې چې بد صفات راغلو او د الله رب العالمین د دین نورو ګردان شو نه بیا په جمعات نه دی هر هغه بیا داغه نه بیا سره ګل کو چې د کنزل کوي د کردار تبا دی د دنیا تبا دی د آخرت تبا دی هغه بیا پیغمبر نه پیژني هغه بیت الله نه پیژني هغه مسجد حرام نه پیژني هغه بیا مسجد نبوي هم نه پیژني مسجد نبوي کې پیغمبر تم چې وباسي کنزل صحیح د کې د پیغمبر د روزي په خوا کې د پیغمبر د روزي په خوا کې الله په کوئی پیغمبر ته سلام ورو وایي دا چې لاسونه به یخي او ګوري بکاته نیغ منه ګوري روزي سره چې ولاړې کنه لاسونه به په دې نامه د یخي او خطه به ګوري ډیر په احترام باندې او وايي والصلاه والسلام علیک یا رسول الله حال ته ویل شي الصلاه والسلام علیک یا رسول الله سلام چې وای نورو بوای نو کنزل په مسجد نبوي کې یا د حرم په حدود کې کنزل کول دا د بیقوفانو کار دی او بیقوفان چې د حد نتیر شي هغه د جمعات څخه پیژني هغه د مدرسې څخه پیژني هغه د مسجد نبوي څخه پیژني وی مولا نو مولا هډر روسته پاتې شو سړو مولا هډر روسته پاتې شو چې د مسجد نبوي حرمت پامال شو نو بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلاف مهنة الشتاء والصيف بد صفات چې په خلکو کې راغلي جمعات ته بیا شړ شي جمعاتونه بیا سي شړي د خلکو کردار چې خطا شي نو بیا مراکز پرې دي دنیا پسې شي د دنیا ګونګړ شي بیت الله پرې خې د جمعاتونه شړ نه دي اوس ټول موږ په دنیا پسې شي او جمعات کې څوک نه تراو کې څوک شته نه سال مانځ کې شته نه ماسوتن کې شته بلکې وما كان صلاته من البيت الا مكاء وتسديا الله یې قریش بچ مونږ ټول بیت الله تبارک داغو مونږ داغو دعا چغي ولا شپېلیو نو دوی چغي او شپېلی به دوی مونږي چغي او شپېلی به دوی سي مونږ کې چې راوځي بیا چغي او شپېلی وهي اياک نعبد و اياک نستعين او بیا ډولګي شروع کی اياک نعبد و اياک نستعين
شروع چې په ډوډۍ باندې کوي په ګډانو څه شروع کې مولا کاکا ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا ولا شرنګ ورکی دا د الله رب العالمین دین پورې مسخره ده کنه دا دین پورې مسخره ده الله وی څوک چې بد صفات پکې راغله اعمال ګنده شونه دی بیا د جماعت نړۍ هم او جماعت شرقي هم لإلاف قریشین وګوري محبت د قریش د ایلاف من حد الشتاء والصيف داغه محبت د اور یو د جمی سفر شروع کړي د جماعت مرکز پرې خو دو او مال پسې ولګیدو په اوړي باندې یخ زیته دي او په جمی باندې ګرم زی د مال لګټلو لپاره زی او د الله د دین لپاره نه یخ زیته لاړ نو ګرم زیته لاړ د مال لګټلو لپاره یخ او ګرم کوي د دین لپاره یخ او ګرم کوي کنه خلک وایي دا تبلیغان چې پوری په جمی باندې تو کته روان دي پوری بر راځي دا چکر لګي دا الله وی دا کیږي د دنیا لپاره اوړي جمع کړي دین لپاره اوړي جمع وکړي په جمی دا زګ نشي دي بر پور دې درې څلور غزا نو پنجاب ته لاړ شي کنه سنت دې لاړ شي کنه او پوری باندې هغه دل راځي دا څه ناروا کار نه چې د دنیا لپاره اوړي جمع کوي تجارت لپاره اوړي جمع کوي نو دین لپاره اوړي جمع وکړي پوری باندې یخ دي تلار شه د دین لپاره او په جمی باندې ګرم دي تلار شه د دین لپاره الله وي تاسو د دین لپاره نه د دنیا لپاره ځي فلیعبدوا رب هذا البيت پکار ودول چې عبادت کړي د رب د دې کور تاسو کور شال پر خو د دنیا لپاره ځي ګرځي جمعتون شر شو اغه رب الذي اتاهم من جوع چې تاسو دول خوراک ور کړو د یوه وګینه او امنهم من خوف او امن ولور کړو د یارینا امن ور کړو امن در کړو د اسلامي ریاست دوه اهم فرایض دي یو اقتصادیات کول یو امن قائمول چې کوم حکومت امن نشي قائموله او خپل رعیت لا ذرایع د معیشت نشي ورکول دا ناکام ترین سي دا ناکام ترین حکومت دو ناکام ریاست چې نه امن ورکول شي او نه معیشت مستحکم کول شي الله وي زما حکومت مستحکم حکومت ته امن می د لوم برقرار ساتلو او تاسو معیشت می مستحکم ساتلو او داغه باوجود تاسو دا مرکز پرې خو دو او د دنیا ګونګټان ته جوړ شو پښتو هغه مطلب یو خوري اسکی زما کراو ګډا لذي مولا کرا پولیس کی ما کرا او ګډا لذي مولا کرا شرګ زما او هغه شامان کرا چې نو الله یو خوري زما او اسکی زما عمل ما در کړل زما کوم شال پرې خو دو څوک یمن ته منډي وای څوک شان ته منډي وای مصر ته منډي وای د مال لپاره او بیت الله خوشی پروت دی دنیا ګټي او جمعهونه سری خوشي دي بسم الله الرحمن الرحيم رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم چې مراکز تاسو د اسلام پرې خو دو نو بیا به دې صفاتو قائل کېږي دا بد صفات بیانې څوک چې مرکز پرې دي د دنیا لپاره نو هغه کې به دا بد صفات راځي هغه به یتیم ته پیژني هغه بیا د حقوقو نه شي غافل شي کنه ځکه چې مراکز پرې خو دو د دین تعلیم او سره په وکیدل هغه په جماعت کې کیږي او خلکو جماعتونه شرط کړو نو د حیوان شو د وحشي شو د دنګرو په شان شو بیا په کې هغه صفات راځي کوم چې د دنګرو دي ارایت الذی اخر انجام پیدا چې دی بیا قیامت هم نه مني ارایت الذی یکذب بالدین هغه سره دی لیدل چې قیامت چې دروژن غني قیامت دا هغه سره دی يدعو الیتیم چې یتیم د ټیلې ور کوي د کردار کنده شو د جماعت پر خو دو مرکز پر خو دو او تربیت مونږ کې په مراکز اسلامیو کې او مراکز اسلامیه ته برخ کار شو دا هغه انجینرانو معمارانو مولایان ورته برخ کار شو د وحشي شو کنه فذلك الذي يدعو اليتيم نشد الله حقوق په عمل کوي مخلوق د ذکرې په مخلوق کې باغ چا باندې تاسو چدي چې هغه د خپل جواب نه لکه یتیم چې بدن له ګوشتي او ضروري بي هغه د خدای پاکستاني سلوټ کوي بیا هغه د خدای لري نه بیا دا چې ولاړی احترام باندې چې خان صاحب را روان دي ملک را روان دي چې سلام وکم زګه دا وحشي شه دي ضرور تاورې د کمزوري نه یریږي د ضرور نه یریږي دو بانګیان چې په جنگ ورشي یو په بل باندې ضرور شي نو کمزوري به په ضرور له جنگ ورزي نو الله وي د وحشي جوړ شه دي حیوان شه دي د کمزوري نه یریږي او د ضرور نه یریږي یتیم له ټیلی ور کوي او هغه څوک چې هغه بارو به د دنیوي اقتدار دی وسره هغه ته سلوټونه کوي او یتیم له ټیلی ور کوي دا ابو جهل چې دی یو یتیم وسیو مال ور سره شو بیا هغه یتیم لاړو زماغه مال هغه انکار وکړي نشته بس سما کوي دغه چې یتیم خو بیا اصلي عجز دی او مالکو هغه یتیم راغی رسول الله اسلام پسې دې شری سره زما پیسې او زما امانات سره پراتو اصلي انکار وکړ ما سره سفارش نه دی هغه چې ما سفارش وکړ پیغمبر اسلام د مظلوم د پاره د اسلام د بدترین دشمن دروازې راتللې د مظلوم د سفارش د پاره د اسلام د بدترین دشمن سره تللې دروازې راتللې پیغمبر اسلام چې روان شو هغه ابو جهل په چاوي سره را روان دي هغه پیسې په لاس کې راغستي او فورا دا پیغمبر لاره رسیدل نو ورکړي د ما سره دومره شی دا وته حواله کو خلکو ته کاکا ته پرون دل نه ورکول نن وسړیا خو چې را روان هغه سره داسې نږدې وي کنه دی غړی یو توروا او ما کده ما ته نږدې شو بس ما څه کوي
چیرې مې په دې تورو باندې سورې کوي مې د دنه نه مرې دا تورو نو یې ده مې